بل یو کس تپوس کړی دی چې دارالایمان کې د جمعې د مونځ دپاره د لرې نه خلک راځي، آیا دلته کې د جمع ثواب زیات دی او که څنګه چل دی؟ د جمع ثواب دریو جمعتونو کې زیات دی، په نورو کې نه. یو مسجد حرام او یو مسجد نبوي، په بعضې روایتو کې مسجد اقصی بیت المقدس هم شامل دی. لیکن کله دا ثواب د نور وجوهاتو په بنیاد باندې ډیریږي، د ځای د وجې نه. مسجد حرام کې کته یوازې مې نو دا ثواب په 1,00,000 دی. البته چې کوم جمعات کې جمع ډیره زیاته درنۍ، نو چې څومره جمع ډیریږي نو دومره ثواب ډیریږي. کوم جمعات کې چې ستا اصلاح کېږي د نفس تتلل پکار دی، هغه مجلس ته تلو کې اجر دی، ځکه چې اصلاح دا ضروري او فرض شی دی. کوم جمعات کې چې ستا جهالت لري کېږي، مسلې بیانېږي او هغه مسلو باندې ته پوهېږي او اسې په ژوند کې د دې مسلو تا ته علم نو، هغه مجلس ته یا هغه جمعات ته لاړې، دارالایمان ته لاړې، د هغې نه پوه شوې، نو یو مسله زده کول د دې ډېر لوی اجر دی. احادیثو کې راځي یو باب د دین زده کړي، یو مسله چې زده کړي، د هغې د څومره رکعتونو نفل نه زیات اجر دی. بهرحال د اجر په دې شکل باندې ډېرېږي. نفس ځای هغې کې صرف دا 3 جمعتونه دي.